السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب څنګه چې تاسو ته معلومه ده تاسو د بلوچستان نه کوم مولا دی پاتې هغه تاسو ردی جوابي کلیپ کړی وي. اوس دغه جوابي کلیپ هغې دوباره جواب کړی دی او دغه شان جوابي کلیپ یې کړی دی او په دغه خپل کلیپ کې د اعلی حضرت صاحب په کتابونو باندې دی اعتراضات کوي. نو ردی اعتراضاتو جواب ورکول دا ډیر اهم دي. تاسو فوزات کې 312 صفحه کې حیات انبیاء اور حیات اولیاء میں فرق آخری کی وائی چې اپنی قبور میں کاتے پیتے نماز پڑھتے بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتے ہیں اور ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام تا انبیاء تا قبرو تا خپل شذ ورزی نعوذ بالله بیبیګان یادي په قبر کې هغه د خپل د شپې جماع او د ژوندګي ورسره کوي. دا داسې ګستاخي ده چې دغسې ګستاخي په دیوبندیانو کې چا نه وه کړې لکه ستا مشر چې لیکي. تاسو جی د دې اعتراضاتو دا جواب چې کوم دی دا ضروري وکړي. السلام ورحمت الله وبرکاته. بالکل ما په تېره جمعه باندې د دغه موصوف کلیپ جواب کړی او په هغې کې تقریبا 8 ورځې تېرې شوې. نن ملګرو م رابطه کړې وه خو سهار نه درسونه دغه نن 18 تاریخ دی هفتې ورځ ده 2:30 بجې دي. نو دغه موصوف چې څو ورځې وړاندې ما دغه کلیپ جواب وکړو چې دوی په عمومي سطح باندې اهل سنت احناف و بریلیانو ته ګمراه ووي. ما د هغې ډېر مختصر الفاظو کې جواب وکړو چې بلا وجه څوک چاته ګمراه نه وي. 8 ورځې پس جواب راغی او جواب چې راغی غم ټول په دروغو باندې مشتمل دی. ما خو واورېدو. خدا یاد ساته کومه مسئله چې وړاندې وه چې هغه د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم موضوع وه هغه داسې مسئله وه چې په هغې کې زمونږ بعضو سنیانو ستا سپورټ کولو خو یاد ساته دا داسې ځای دی وچېړو په دې ځای کې زمونږ هغه بعضې سنیان چې په میلاد النبي موضوع باندې ستا سپورټ کولو دلته ګوره ستا سپورټ هغه نه کوي ځکه د اعلی حضرت صاحب خدمات او بیا خاص کر د حنفیت د پاره د هغې څه ثاني نشته. نن سبا د یو کتغو بتغو راپازي د اعلی حضرت صاحب په بعضې کتبو باندې د خپلې کم علمۍ د وجې نه اعتراضات دې کوي. خو دا هم ګوره یو اټله خبره ده په دې کې شک شبه نشته. کومه مسئله چې د میلاد النبي وه اگر چې زمونږ د شیخ رحیم الله حقانی دیوبندي سره عقیدوي اختلاف شته دی خو د هغې باوجود چې زمونږ سره عقیدوي اختلاف دی په میلاد النبي موضوع باندې ستا نه داسې بڼې وښکې تا ته پکار و چې تا د سوشل میډیا پرېښې وې بیا چېرته په سکرین باندې نه وې راغلی. هغه جدا خبره ده چې کم انسان په حقه باندې او کم په ناحقه باندې و. خو په دې مسئله کې چې کم حشر وشو هغه هر دویم انسان ته معلوم دی. شیخ رحیم الله حقانی سره زمونږ عقیدوي اختلاف شته دی خو بیا هم یو نر مذکر انسان دی. هغه خلک چې د دیوبند په نوم باندې پتا باندې بعضې دیوبندیان دوکه کېده چې دا دیوبندي دی هغې د سره خپل کومکونو امدادونه کول. شیخ رحیم الله حقانی اگر چې زمونږ سره عقیدوي اختلاف دی هغه خپل د مسلک هم نظر خلک پتا باندې آگاه کو خبرې کو. یاد ساته زمونږ بعضې سنیان چې د تا سره همدردی اظهار کوي ملګري دي ته هغه به اوس په تا باندې زه خبر کمه چې ته د اهل سنت په جامه کې راپاسې او بیا د اعلی حضرت صاحب علیه رحمت په ذات اقدس او په کتبو باندې د خپلې کم علمۍ د وجې نه اعتراضات کې او اعتراض یې څه کړی دی وایي په ملفوظات اعلی حضرت کې اعلی حضرت صاحب د انبیاء علیهم السلام مبارکی لیکلی دی چې انبیاء علیہم السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. وی انبیاء علیہم السلام تخپل ازواج مطہرات قبرونو تا تشریف روڑی او انبیاء علیہم السلام سرا شباشی کئی. دا اعتراض پہ کڑے نو یاد ساتا او دا شباشی معنی جمع کڑے دا او بیا وی نعوذ باللہ. نو یاد ساته یو خدا کم الفاظ چې وی شباشی اول خدا دې اصلاح وکړه چې دا شباشی ده او که شباشی ده. ځکه دې نه وړاندې چې کم کلیپ کولو ما په هغې کې نظر و هغه ټیم درته مخې ته کاوه پرته وه
او دا کاوې نه به یو شړ وښکو. نو دې کلپ کې چې ما اندازه ولګوله تا سره کاوې پیالې نشته نو هغه شوړ نشته نو هغه شوړ دې بدلته په شب باندې بدل کړو. نو ځکه دی وی شب باشي. اعلان کې مشهور کتاب معروف کتاب فیروز اللغات د شب لیکلې او کم چې غیر معروف کتاب دی نوې منظر عام تراتلون کې دی چې هغه فاتح اللغات دی. فیروز اللغات والوی شب دی او فاتح اللغات والوی نه شب دی. دویم نمبر فیروز اللغات چې مشهور دی معروف دی هغه وی د شباشي معنی د شپه تیرول او فاتح اللغات چې غیر معروف دی اوس نوې نوې د بلوچستان نه چاپ شو سحر سحر کې هغه معنی کړي د شباشي معنی د جما کول. کوم چرته د فاتح اللغات اصطلاح راوالو کم چې نن سحر 18 دسمبر باندې د بلوچستان نه راچاپ شو د شباشي معنی وکا الفاظم غلط دي او معنی هم غلط ته چې جما ده هغه مونږ راوالو د ملفوظات کشمیری مخه تاکید او د شباشي او د شباشي هم دغه معنی کو د جما. نو په ملفوظات کشمیری کې شان ورشا کشمیری لیکلی وې ز په مسجد نبوي کې خلک براتله خاص کر علماء زمانه به تپوس کولو وای ما ته چې سوالات کو نو ما به جوابونه ما باغی ته جوابات در رسېلو په شکل کې ورکول او د علماء دا یو چاهتو د تمنا وا چې دا شان ورشا کشمیری دی په مسجد نبوي کې شباشیو کې د فیروز اللغات معنا مطابق چې انورشا کشمیری دی په مسجد نبوي کې شپتی رکی او د فاتح اللغات غیر معروف چې نن سحر چاپ شو 18 دسمبر باندې دا غي معنا مطابق چې شان ورشا دی په مسجد نبوي کې جماو کې دا د ټولو علماء دیوبند دا یو تمنا د خواهش دی. اوس تا خوخه د چې کومه معنا دی خوخه یو کومه دینی خوخه. دویم نمبر د شباشه معنا جما کول. شباشه معنا جما کول دا جمال الاولیاء دی د اشرف علی تهانوی دم په خپل کتاب کې لیکلی د یو مجذوب حکایت را نقل کړي او د دې مجذوب باره کې آپ نے ایک دفعہ 30 شہروں میں خطبہ اور نماز جمعہ بیک وقت پڑھا ہے. و یو ولی الله په یو وخت په 10 ښارونو کې خطبه د جمعې منځ ادا کو اور کئی شہروں میں اور ډیرو ښارونو کې ایک ہی شب میں په یو شپه کې شباش ہوتے تھے. شپه به تیروله په یو شپه کې په ډیرو ښارونو کې به شپه تیروله. فاتح اللغات راواله کوم چې په 18 دسمبر چاپ شو غیر معروف کتاب دی خود ساخته دی هغه وی دغه بزرگ با په یو شپه کې په ډیرو ښارونو کې جما کوله. ستا خوښه ده چې دا هغه اکابرین چې تا په دې کلیپ کې ویلو چې دا اولیاء دي نو دغه اولیاء خو په مسجد نبوي کې ستا په زبان باندې جما کوله. ستا په زبان باندې د داسې مجذوبینو چې په ډیرو ښارونو کې به جما کوله ځکه د شباشه معنی خو ته جما کې او بل کم کتاب باندې چې ته دا اعتراض کې اعتراض خو په هغه چا باندې وکا چې اعلی حضرت صاحب د چا عبارت را نقل کړي. اعلی حضرت صاحب خپل په ملفوظات اعلی حضرت کې فرمایي بلکې سیدی محمد ابن عبد الباقی زرقانی او علامہ زرقانی سے خپل کتاب کې لیکلي ته اعلی حضرت صاحب سره ولې معاذ الله پکار دا چې ته خو د علامہ زرقانی صاحب سره معاذ الله وي دا عبارت خو هغه ذکر کړي اعلی حضرت صاحب خو په سره په حواله ور کړی دا هغه چل دلتم کې چې وې اکابرین د علماء دیوبند اولیاء دي میلاد نه مني علم غیب مصطفی نه مني هغه سره رحمت الله علیه و اولیاء و دا ټول مسلې شیخ رحم الله حقانی دیوبندی نه مني هغه ولې گمراه دي. دغه شان دجل دلتم کې دغه شان دوکه دلتم کې اعلی حضرت سے وی علامہ زرقانی دا سی فرمایلی دي هغه سره رحمت الله علیه و او دلته چې اعلی حضرت صاحب را نقل کړي نو دی په عمومي گمراهو کې ورچه د الله نه یره وکړه. نمبر اعتراض څه کوي؟ دویم نمبر